اوسنۍ زمانې کې د یو مثال ښیم. په هندوستان کې د یو هندو او د مسلمان په یو ځمکه جګړه شوه. هندو وایي دا ځمکه زما ده، مسلمان وایي زما ده. دا مسلمان هوښیار و، ده وایي چې راشه ځان سره ډله پره برابر کړه. نن سبا خو په ډله پره سړی مضبوطي. مسلمان اعلان وکړو دا ځمکه زما ده او که دا ما وګټله جومات پکې جوړو، زما ځان له نه ده پکار، د الله کور پکې جوړوم او جومات. بعضې خوا مسلمانان ورسره ودرېدل، هلکه جومات پکې جوړی او کور ته حجرې له خو نه، جومات دپاره. بس مسلمانان ودرېدل. هندو چې دا واورېدل چې د سره خو ټول مسلمانان ودرېدل، هندو اعلان وکړ وایي دا ځمکه خو زما ده خو که ما وګټله مندر پکې جوړو، د بوتانو عبادت خانه. هغه سره هندوان ودرېدل چې هلکه دا خو مونږ له جنګ کوي، دلته مسلمانان ودرېدل چې زمونږ جومات ته جنګ کوي، هغه خو هندوان ودرېدل چې دا خو زمونږ مندر له جنګ کوي. لویه ډله دلته هم شو هلته هم شو. خبره لاړه قاضي له، جج له. جج یې څوک و؟ هندو، هندوستان د هندو دی. چې جج له خبره لاړه او دا عدالت دا کټهرا او دا میدان د دې خلکو د هندوانو او د مسلمانانو ډک دی. اول د مسلمان اعلان کوي چې دا ځمکه زما ده او په دې جومات جوړوم، او مسلمانان هم زنده‌باد نارې دي او چغې دي. خو هندو اعلان کړی چې دا ځمکه زما ده او چې دې وګټم په دې عدالت کې نو زه ورباندې مندر جوړوم. هندوان هم د دنیا دي زنده‌باد، خپل ځان له چغې وایي. جج ته چې دواړه ور مخامخ شو، مسلمان وایي صاحب ځمکه زما ده جومات پې جوړوم، هندو وایي صاحب ځمکه زما ده او مندر پې جوړوم. جج وایي خدایه که هندو له فیصله کې خدا خو د دنیا مسلمانان دي غوبل جوړي، که مسلمان له فیصله کې د هندوان دي له دنیا غوبل جوړي، دا څه په جنجال وړي. جج د مسلمان او د هندو ته وایي چې په دې علاقه کې څوک نیک سړی سپینګیرې مشر چې هغه ته د دې علاقې پته وي، په هغه باندې فیصله ونه کړو. یو مشر سړی وي، سپینګیرې سړی وي، هغه ته پته وي چې دا ځمکه د چا ده او دا د چا او دا چا قبضه کړې. مسلمان وي صاحب وګورو، هندو یې وګورو، وایي څوک به داسې سپینګیرې نیک سړی چې دروغجن هم نه وي، هوښیار هم وي او مشر هم وي. مسلمان وي صاحب یو مفتي صاحب دی، مفتي الهي بخش، نو کله د خوښۍ نو سپینګیرې دی، د ته هم پته ده مونږ ته هم پته ده، دروغ نه وایي، نیک سړی دی او سپینګیرې دی. هندو یې ما ته منظور دی، مسلمان هم ما ته منظور دی. جج ولیکل چې په بل تاریخ کې به مفتي الهي بخش حاضر کو، که هغه وایي چې د هندو ده د هندو شو، که هغه وایي چې د مسلمان ده د مسلمان شو. مسلمان خوړه کې خوشحاله دی چې صاحب هم یې ګټله. ولې؟ ځکه مفتي صاحب خدا نشي ویلي چې دا د هندو ده، که وایي چې د هندو ده نه هلته پیغام مندر جوړوي، نو مفتي صاحب به څنګه مندر له ځای ورکړي. دی خوشحاله دی او بار مسلمانان هم خوشحاله دي، لاسونه ټپوي. او هندو چې بار راووت، هندوانو ورته ویل تا خدای په سټه مردار کا، بیخ دې وځه د سټۍ سره، تا په فیصله په مسلمان کې هغه تاله مندر له ځمکه درکولی شي، یا خدای دې بیخ وباسه. خو هر چې دا دې څه وکړل، هندو ویل اوس خو ما خبره کړې ده، دستخط مې وکړ، دا خو واقعي دا څه غلطي وشوه، خو ما خو ځکه وکړه چې سړی نیک سړی دی، سړی ښه سړی دی، دینداره دی، سپینګیری دی. دا بس وي شی دی بیګ ابه خامخا مندر نه ورکوي، جومات نه ورکوي، هغه مسلمان دی به مندر نه څنګه ورکوي. د تاریخ ورځ راغله، مسلمانان هم د دنیا لاړل، خوشحاله دي چې فیصله زموږ، او هندوان هم غریبانان سټونه مړه لاړل چې دا مسلمان باندې فیصله ده دې موږ له مندر له چېرته راکوي. عدالت د خلکو ډک دی، عدالت کمرې ته چې څنګه ننوتل وکیلانو، هندو مسلمان او مفتی صاحب سپینګیرې ورننوت، الهي بخش رحمت الله علیه. زویم خدای د دې دیوبند نه څونه د خیر کار اخیستی، د دیوبند د مفتیانو د علماو نه خدای څونه کار اخیستی. چې ورننوت جج ورته مفتی صاحب په تا د دې هندو مې اعتماد دی او د دې مسلمان،
په چې تا ووایي چې ځمکه د چا دغه له ورکوم مفتي صاحب وایي ښه په ما فیصله ده وی یو وایي داسې کار دی د زمانو نه ما ته پته راغله دا ځمکه د دې مسلمان نه ده دا د دې هندو ده دروغ نه وایم دا د هندو ده وی مفتی صاحب مندر پہ جوڑائی هندو له دې ورکړه مندر پہ جوړائی ویره د ځمکه ده خو خیره که مندر پہ جوړوي او که کور پہ جوړوي او که حجره جوړوي د یو سړي ځمکه ده نو په هغې د چا سار څه چې پې جوړوي زما خو نه ده چې دې وله مندر له ورکړو زه خو بې مندر نه خرڅوم زه خو ورته نه بخم د دې مسلمان خو نه ده چې دې ورته بخم خو زه دروغ نه یم زه رښتیا وایم خبره د انصاف ده دا ځمکه د دې هندو خوخه ده که دی پې مندر جوړی او که دی پیر څه جوړی جج څه لیکي وارخه جج ناشنا فیصله لیکي جج وہی مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا مسلمان خو بیلا خو اسلام وګټل مسلمان بیلا اسلام جیت گیا اسلام وګټل ولې دروغ یې نه د انصاف خبره وکړه چې هندو دا خبره واورېده چې اوهو مال یې راکوي او دې بوډا سپینګري دی ښه انصاف خبره وکړه او زه بندر یې راکوي دون انصاف بس هندو په ده قضې کلمې شهادت ووایي خدای مسلمان کړو او هندو اعلان وکړه جومات پې جوړو مسلمان شوی جماعت پہ جوړو او دا عدالت په کټهره کې چې څومره هندوانو الله ټول مسلمانان دا د اسلام د عدل برکت قسم دی نن سبا په اسلام پورې د خلک خنداګانې کوي